نحمده ونصلي علی رسول کریم. زما عزتمندو، نن زه تاسو ته دویم صلات حاجت لمونځ په باره کې چې دی یعنې عمل درته ښیم، او دا داسې عمل دی چې الحمدلله زه یې پخپله د ډېر وخت نه کوم، او چې کوم حاجت او کوم ضرورت دی الله جل شانه هغه په خپل قدرت او په خپل طاقت زما الحمدلله چې دی پوره کوي. نو هغه مونځ 2 رکعته مونځ دی، نیت په 2 رکعتو نیت کوم د زړه د اخلاصه. 2 رکعته نفل صلات الحاجت مونځ ادا کوم، په دې حاضر وخت خاص په خدای لره مخ مې د کعبې شریفې ورکړو، الله اکبر. هغې نه پس ثنا ویل، اعوذ بالله تسمیه ویل، او سورت فاتحه ویل. او په سورت فاتحه پسې هر سورت چې تاسو له کوم درځي هغه ووایئ. رکعت چې تاسو کله رکوع وکئ بیا سجدې له لاړ شئ، نو په سجده کې به په سجده کې سبحان ربي الاعلی نه پس به 40 پېرې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دا به 40 پېرې په یو سجده کې ووایئ. بیا چې راپاڅئ دویم سجدې ته لاړ شئ، نو سبحان ربي الاعلی نه پس به بیا به چې دی تاسو دقه شانتې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 پېرې ووایئ. په دویم رکعت کې به هم دقه شان، په دویم رکعت کې په سجده کې به په اولنۍ سجده کې به هم دقه شان وکړئ، په دویمه سجده کې به هم داسې وکړئ. او بیا چې سلام وګرځوئ نو د هغې نه پس به د الله دا نوم یا وهابو دا به 101 پېرې ووایو. د هغې نه پس د خپل حاجت لپاره دعا وغواړئ انشاءالله باذن الله. او چې کوم حاجت یې کوم ضرورت یې الله تعالی به هغه حاجت ستاسو چې دی د خپلو خزانو نه پوره. نو مونږ چې دا مونځ کوو یا دا نفل کوو، نو دا به مونږ ښه په یقین سره کوو چې یاره ما دا مونځ وکړو، دا نفل مې وکړو، د هغې نه پس بیا تاسو چې دی یعنې دعا غواړئ. نو درود شریف ته مخکې خامخا 3 پېرې وایئ، په منځ کې د خپل حاجت لپاره بیا دعا غواړئ، او بیا 3 پېرې درود شریف وایئ. بیا چې کله په مخ باندې لاس راکاږئ امین 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 3 پېرې چې دی دا خامخا وایئ. نو اوس زما توصیب دا درخواست دی د خپل طرفه، دا درخواست دی چې زه ستاسو نه کمنټ غواړم، نه لایک غواړم، صرف دا درنه غواړم چې ما ته پکې خصوصي دواګانې وکړئ زما د حاجتونو لپاره ضرورتونو لپاره، ځکه چې د بل په خوله باندې کومه دوا غوښتې شي هغه الله تعالی خامخا چې دی قبلوي. نو زه یو عاجزه یم، یو کمزوری انسان یم، او تاسو ته درخواست کوم چې تاسو کله د صلات حاجت مونځ وکئ نو ما ته پکې خصوصي چې دی دواګانې دقه یو ارمان مې دی، بس ما ته خصوصي دواګانې. او دویم ارمان مې دا دی چې تاسو په خپله مې زده کوئ او بیا نور مسلمانانو ته زده کوئ، که هغه تاسو په خپله ورته زده کوئ برای راست، او یا یعنې تاسو دا ویډیو چې دی شیر کوئ چې نور مسلمانانو ته دې فایده ورسي، او هغه دې نه فایده اوچته کړي د دنیا هم او د آخرت هم، ځکه دې اجر په دنیا کې هم دی او په آخرت کې دومره اجر دی چې د هغې معلومات موږ او تاسو ته نشته، هغه د الله په علم کې دي. نو بله دا د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث هم دی چې هغه خلک دي سرسبي او د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک مفهوم دی چې تاسو هر څوک چې زما یوه خبره واوري زده کړي، عمل پرې وکړي او نورو خلکو ته یې ورسوي. نو نبي صلی الله علیه وسلم د لپاره دواګانې غوښتلي دي، غوره بهترین دواګانې غوښتلي دي، او داسې دوا مې غوښتله چې سرسب دي او شاداب دي هغه خلک زما یو خبره واوري او نورو ته یې ورسوي. نو دا زموږ څه ذمهواري ده، په خپله ښه کار کول، نور خو ته رابلل، په خپله بد نه کول، او نور د بدو نه منع کول، دا زموږ ستاسو ډیوټي ده، زموږ ستاسو ذمهواري ده. انشاءالله ټول د درخواست دی چې دا ویډیو دومره شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسي او ټول مسلمان دې نه فایده اوچته کړي. د دې بدله د الله تعالی موږ سره په دنیا کې هم راکړي او په آخرت کې راکړي. آمین اللهم آمین یا رب العالمین.